مولوی صاحب بار د تاسو کو بادشاہي نظام متعلق اساسه جواب دی اوس تر اوسه پورې دغه متعلق جواب را نه کړ. دویم نمبر مولوی صاحب راغی هغه چې کوم د فتاوی حقانیه راوغستله او هغه فتاوی حقانیه چې کوم د بیا زما خلاف پیش کړ هغه ما ته وایي ستا فتاوی حقانیه کې تضاد دی. مولوی صاحب محترم د هغې جواب مې مخکې تاله درکړی تضاد نشته دی هغه مغربي جمهوریت یادوي ته دلته مشرقي جمهوریت یادوي دې دواړو کې فرق دی. دویم نمبر مولوی صاحب تقی عثماني صاحب یې راواغسته وایي زما د تقی عثماني صاحب سره کار نشته هلکه چې تقی عثماني صاحب سره د کار نشته مخکې اسلام او سیاست تقی عثماني صاحب کتاب د څه پیش کوو د هغه د کتاب د استدلالات کې بیا زما سره کار نشته. اجازت دې ودرول دویم نمبر دا اسلام او سیاست چې کوم دی کنه دې کې ما دغه عبارت پیش کړو قانوني سي تمام صاحب چې کوم د اسلام په غیر قوانینو باندې افسوس کړی دی هغه اسلام دلته نافذ نه دی په دې ځم افسوس کوم ته افسوس په دنیا کې افسوس کوي افسوس یې پې کړی دی د کفر په خو پې نه ده لګولې ته د هغه افسوس نه ما د کفر ثابت دی کفر د قطعیاتو نه ثابت کېږي د مفتي محمود صاحب د افسوس نه ثابتېږي. مفتي محمود صاحب چې دوی ته کفر ووایي خو مفتي محمود صاحب دغه نظام لپاره د 1973 آئین دا د مفتي محمود صاحب په صدارت کې پاس شوی دی څنګه یې ورته کفر ویلي دي د الله بنده غور کوه. بیا د مخکې دا خبره کوي لا تاکلوا الربا او لا تاکلوا الربا وایي دا چې کوم دی پاکستان کې سود خوړل کېږي دا کفر دی. مخکې مې درته وویل لا تاکلوا الربا د خلکو مالونه خوړل غیبت کول دا ټول آیاتونه مه پیش کوه دلته دا آیاتونه په خپل ځای باندې خپل احکامات لري ستا کفر دی نه ثابتېږي سود په خپل ځای باندې حرام دی دغه رنګه حرام مال خوړل دا ټول محرمات دي او دغه محرماتو په ارتکاب پر څوک نه کافر کېږي که څوک پردي مال خوري دا څومره سیاستداران دي دوی پردی مال خوري دا کافران شو دې ته کافران وایي مولوي صاحب محترمه بیا مفتي محمود صاحب چې کوم د دې د کافران ویلي دي مفتي محمود صاحب ثبوت ته پیش کړه دا د مفتي محمود صاحب ثبوت دی دا مې درته مخکې پیش کړی و د دې نه هغه دلته پیش کوی پاکستان کې دننه عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح اور بہبود کا فروغ دفعہ سے 38 میں سود کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ختم کیا جائے گا. اس دفعہ میں حکومت نے یہ عہد کیا ہے کہ مالیت سے سود کو جتنا جلدی ممکن ہو ختم کیا جائے گا. قرآن مجید میں واضح طور پر ہے مخکې دې لګي وای اس دفعہ میں سود کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے اور بیا دغه سود چکم د اسلام کونسل اور رفاق شرعی ادا کے دفعات کے ذمہ میں سود کے خاتمے کے حوالے سے کی جانے والی د مخکې دا بیا پیش کې د سود ختم کړي هغه باندې مفتي محمود صاحب چکم د نسه هغه په اسمبلی کې پاسدل او د ټول حکومتونه چیرې کړیو ورته موږ به دغه ستاسو سره د اتحادات او د هر څه به ختم کړو دلته د اود د دوباره بحال کې دا هم ختم کړ دا راولي ما خلاف پیش کې که بهر حال دلته سود دا جایز شي قانونا جایز نه قانونا دا جایز نه دی که دلته سود خوري دا غي سره د کافر کیږي نه بل دا خبره کې خاصه دلته چکم د حکمران نشي جوړه دي هرکه دا د قران او د حدیث حکم د حزب حکمران نشي جوړه دي پاکستان کې حزب حکمران جوړه شو او فاسقه فاجر شو کافر او نه شو الله باندې کفر څه کوي ته د کفر په معنا او سپور نه یې کوه په کار اولنی ټرم کې وتان ته پوښتنه د کفر د تاریخ او همای موري صحیح معنی ته کې سبق ویلې کفر تعریفات دا وتا کړی بیا د مخکې دا خبره کوي وایي ګناهګار چې کوم دی دا پاکستان کې دا څومره کارونه دا کوي دا ګناهګار دی او دا ګناهګار دی ګناه ته څوک جایز وایي دا کافر دی که جایز ورته چا نه دي وایي د هغې جواب مې تا ته مخکې درکړی دی بیا وایي دلته فیصلې دا غیر قانوني دي هلکه زه هم منم دلته چې کوم عدالتونو کې فیصلې کېږي غیر قانوني دي کوم حکومتونه پولیس په عدالتونو کې د قتل خلاف د سود خلاف د غلا خلاف څومره غیر قانوني دي په هغې سره دا ټول پولیس دا ټولې محکمې دا ټول حکومتونه دا کافران شو دا فاسقان او فاجران دي موږ په میدان عمل کیو چې دوی د دغه فسق نه راوباسو او دغه فسق چې کوم د دا والا ختم کړو نو مولوي صاحب محترمه دا اخرنی ټرن دی بهرحال مخکې چې کوم د تاب که مثالون کال پیش کړ د هغې جواب مې درکړی اسحاق باجوړي صاحب کتاب دې پیش کړی هغه ستا خلاف د بېګانه مطالعه وکړه آپ کے مثالون کې حد دې پیش کړی هغه ستا خلاف د فتاوی حقانیه پیش کړی ستا خلاف دی تقي عثماني صاحب کتاب دې پیش کړی دا ستا خلاف دی ما د هغې نه صفایتانوي صاحب حواله پیش کړی نقل د تقي عثماني صاحب جایز ده فتوا د تقي عثماني صاحب جایز نه ده مولوي صاحب محترمه لږ دې ته غوږ کېږده مخکې زه تا ته چې کوم د دا پیش کوم دا تقي عثماني صاحب دغه خپل معرفت قرآن دی په دې کې دا ورته جایز ویل دي دا ما سره جو کم فتاوی فریدیہ دا دیوی جمعیت علماء اسلام کا موجودی لوگوں سے اتحاد کا کیا حکم ہے کیا یہ جائز ہے مخکې دیتا ہے اتحاد والا کی خبروں کی الیکشن کا اظہار رائے کا نام ہے ولاۃ نمائندہ کا انتخاب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر طرز انتخاب دے بدی بنی پہ دلیل کر دے انتخاب کے لیے جو رائے لی گئی تھی وہ عوامی رائے تھی اور جب الیکشن اغیار کے ہاتھوں میں ہو اور نتائج عوام کے رائے کے مطابق نہ ہو
बल्कि ऊपर से आते हो तो फिर ये इलेक्शन ही नहीं बल्कि सिलेक्शन है नहीं तो होता इलेक्शन नहीं है 2018 के संग शو है क्या इलेक्शन दो अगर खो बिया ما ورته सिलेक्शन ویل دي अगर زما خلاف مو پیش کوا بهرحال منصف دیګه وخت چې کوم دي هغه حدیث هم ذکر کې هغه پورا حواله د ذکر کړي هغه حواله د ذکر کړي بیا آزاد امیدوار د پاره چې کوم د اور پر کول څنګه دي هغه حکم د بیا ذکر کړي هغه له اور چې کوم د دا ور کول شي دا ما سره چې کوم د فتاوا عثماني د مفتی تک عثماني سره هغه خپل فتاوا ده دی وی وکثرت کا فیصله کو منصوص شرعی معاملات کے تصفیہ کے لیے معیار بنانا یہ گمراہی ہے بلکہ جیسا کہ نمبر 1 میں گزرا بعض حالات میں کفر ہے لیکن اگر انتظامی معاملات میں مباحات کے حد تک یا مجتہد فی امور میں کسی ایک جانب کی ترجیح کے لیے اگر اکثریت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے نامزدگی مجلس شورا کی اکثریت کے بنیاد پر کرنے کا حکم دیا استاپنیز باندې دا فیصله په کفر شیان ته اشاره ورکړه دا کافران شي ورسته محترم 180 سره کوم د فتوی لګاوه دا فتوی کوم د اسلام تر علماء باندې لګاوه وقت مولوی صاحب محترم دا ما سره دی ګلدسته تفاسیر دا تاسو په دې د مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب کتاب دی عبدالقیوم حقانی صاحب په دې کې جلد نمبر 3 کې د دلته لیکي ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ بادشاہ کافر ہو یا ظالم اس کی طرف سے کسی کام پر مامور ہونا بشرطے کہ وہ کام افادت عامہ رکھتا ہو اور چاہے طلبی کا داعیہ نہ ہو جائز ہے جائے طلبیہ کا اس بتما تو عزت اساس علماء چې الیکشن لړاوي دوی په خپل ځان منتخب کینه مولوی صاحب داسې نه ده زمونږ د علماء شورا راجمه کې یو کس منتخب کې شخص ته الیکشن ته ودرېږي نو چې یو ځل علماء په زور منتخب کو اوس داغه د پر اوټ ورکول دا اختیاري نه وي ځکه هغه مخکې چې موږ را پاسول دا غیر اختیاري وو دا چې کوم د طلب نه دی او که طلب وي که دغه طلب شته دی ته طلب وای ما سره دلته په دې باندې حواله شته دی حضرت یوسف علیه السلام چې کوم دی هغه قال اجعلني على خزائن الارض قرآن مجید سلور حواله کې موجود او بیان معرف القرآن ګردسته تفاسیر تفسیر مظهری په دې باندې راواله تفسیر مظهری په بیگانه وګوري او هغه په دې کوم د دې حواله بیا تاسو وګورئ خلاف شریعت دا ولا بادشاہ کا جمع کے ذکر کے جائز ہے اور بیادہ ذکر کے ظالم اور فاسقوں کی طرف سے ہمارے مختلف اصلاح محکمہ قضا کی خدمت اسی غرض سے قبول کرتے رہے ہیں انیس سو زمان غرض دلتا دا دے چی دا خلق راشی اپن نظام عمر مسلط کی لکہ دا عمران خان را گمل کی کم حالات تا ورسو مون دا غیر مخالفتو کو دا غیر پس چی سوک را دی اس کی تو دا فاسقان و فاجران دا دی انتخاب دا کفر دے یا کفر دے دا مولیس دا فسق ورطو یا فسق ورطو یا کفر ورطا نشی ویلے کفر دا بار نسی قطعی ضروری دے دا استا سر چکم دے اخیرنے ٹرن دے او فا آغا اخرینی ٹرن پور انشاءاللہ استا چکم دے دا کفر خلاف صفتمانا تر آگئی دے سوئی کفر ستا دلتا خلق سود خوری الکه کفر ستا هم دلته خلک آرام خوري وای کفر ستا هم دلته غیبتونه کیږي کفر ستا هم دلته چې کوم د دوی سود خوري الکه سود خوړل حرام خوړل دغه ته غیبتونه کول دا کفر نه د الله بنده دغه کاکاجی نه دغه خلکو نه تاسو کو دلته په لارو کو څومره خلک غیبتونه کوي تاسو باندې ټول کافران شو دلته په باران کې اعلان د علاقو کې څومره خلک د شپې لاګانی کوي دا ټول کافران شو دا څومره خلک چې کوم د هغه لګیا دي یو بل پس دروغ وای دا ټول کافران شو بهر دې ته کافران مو وایا مخکې مولوی صاحب دما سره تفسیر مزاری د تاسو مېدا ته پېښ واظهار انه مستعد لها ان كان امنا على نفسه فيو کس هغه د منصب طرف طلبي لپاره په داسې حکومت کې چې هغه حکومت کافر وي دلته پاکستانی حکومت کافر نه دی نواز شریف ته کافر نشي ویلی شهباز شریف ته کافر نشي ویلی عمران خان ته زه په د کفر فتوا نه کوم ماسه د اختلافات دي نو تاسو ورسره اتحاد د الله بنده تاسو خوشاله دا ورته به طریقې اولاد نشي ویلی زه ورته د يهودانو ویجن ټیم د قادیانان ویجن ټیم د غي اعلی کار ورته یم زه ورته کافر نه یم نو دیو امکان امن على نفسه وعلى جوازه أن يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر أو كافر كذا دغه ظالم حکومت دغه فاسق حکومت دغه حکومت چې هغه تر اوسه پورې لا قوانين نه دي نافذ کړي که هغه لاندې لاړ شم خپل د مقاصدو لپاره خپل د اغراضو لپاره زالته چې کوم د هغه لاندې کار کوم صرف د لپاره د دي چې ملک پاکستان کې د اسلامي نظام ته نافذ کوم او هغه کې ځکه کامیاب شي د ما ته خپل کامیابی راټوخه 1973 آئین ورته بار پیش کو اوستانه د کتر دا زما مجبوری نه ده کنه ونی سره خپل مطالعه او خپل چې کوم د کوم عیوبونه دي هغه په ما باندې مفکوا دا ګور صدر پاکستان کا صدر کا مسلمان ہونا دستور پاکستان کے 600 में विफाक पाकिस्तान के बाब अव्वल में सदर से मुताल्लिक दफा 41
41 के मुताबिक मुल्क का सदर वो शख्स होगा जो 45 साल से कम न हो, मुसलमान हो, कौमी असम्बली का रुकनीत की अहलियत रखता हो। मखदमा तवीली उचिता मगरबी जमहूरियत अवधि के माबे इंटरेस्ट से दरता के दा मुबादियात की दागे में दर तवीली दागे हवाली दा हवाली जा लगा पेटका वही आलमी इस्लाम से रिश्ता इस्तेवार करना और बैर अक़वामी अमन का फरोग देना संगच अहादीस के कुरान मजीद को कम दे अगा बदी के दम शामिल करना है इंशाल्लाह تمہیں پوښتنه ماته پته دا بابا پوه شوې دې تنګي نه پته لګي پته نه پوه شوې تا ته مطالعه کې دا پټې فکر ماته وښه په ایمانداري وسته تا ته موږ څه تاسو کوی نه ګوره دوست ګوره کنه یار ولې چې ته هیڅ نه پیغام یې ګوره زه د قانون خبره کوم زه د قانون څه نه کنه یار دانوز کوله بسم الله الرحمن الرحیم رئیس خپل کتابونه راخلی او دا د وسنی د دوی چې کوم مولان دي د دینه حواله ورکړي مولوی صاحب ته زما ته د فخانو علماء یو کتاب راواله کړ مولوی صاحب وایي مخکې دا نظام مونږ نو لکه چې مخکې دا نظام مونږ نو څه کې چې وسته د مغربي جمهوریت دغه خبره ده مولوی صاحب وایي دا سود ته کوپر وایي غیبت ته کوپر وایي او دا د خزو حکمرانی ته کوپر وایي مولوی صاحب ته زما په خبره نه پوه شوی زما مطلب دا دی چې یو د الله قانون دی چې خزه به حکمران نه جوړیږي یو د بندگانو قانون دی چې خزه به حکمران نه جوړیږي د الله قانون په مقابله کې ډیره د قانون درجه ورکول دا کفر बेशक بله خبره واوره ورګه مولوی صاحب بله خبره واوره حواله سره وای حواله خیر دی وایي د بادشاهي نظام باره کې مې تپوس کړی زما د بادشاهي نظام سره څه دماغ ته په جمهوریت باندې لګي په جمهوریت باندې به خبره کوو دویمه خبره دی په کې اسلامي او مشرقي او مغربي مولوی صاحب لاس حوالې مې په دې پیش کړې وي چې د اسلامي پیوندګاري چې کوم دا غلطه ده دا ناروا ده او دا د خلکو د ځان نه جوړه کړې ده او ستاسو د مولانو حوالې مې په کې پیش کړې وي بل دا چې وایي د مفتي محمود صاحب حواله وایي تا افسوس وکړئ مولوی صاحب ته زما خبرې ته لږ وخت مفتي محمود صاحب په هغې باندې ما افسوس نه دی کړی هغه حواله ما دې دپاره پیش کړه چې مفتي محمود صاحب وایي چې سود حلال دی په پاکستان کې سود کې حلال خو دغه د باجوړي کتاب حواله مې درکړه که نه بل طرف ته د الله قانون چې یو شی الله حرام کړی هغه حلالول دا کفر دی سود کفر نه دی په خپله بابا خو یو شی الله حرام کړی دی او بندګان راولګي وایي زه حلالوم دقې ته کفر ویل کېږي خیر دی دلته چېرته ګاونډ کې مولوي صاحب نه تپوس وکړه بلې خبرې ته راځو مولوي صاحب ته زما په طرز استدلال باندې نه پوهېږې ته زما طرز استدلال دا منظره به ماښام ځان له ټوله واوره انشاءالله بیا به پرې پوه شي زه چې څنګه استدلال کوم ته به هغې ځان پوهېږې انشاءالله دماغ به دې خلاص شي دماغ به دې کولاو شي زه د قانون خبره کوم چې کله هغې ته د قانون درجه میلاو شي دا په هغه صورت کې بیا څه دی کفر دی دغه رنګې بله خبره مولوي صاحب دا وکړله وایي خیر دی تاسو خو د پلاني د عمران خان او د پلاني سره اتحاد کړی دی مولوي صاحب دا عوام هم ناستې دي زمونږ پارټي سیاسي پارټي نه ده ولې د چا سره اتحاد وکړو داسې چټې خبرې دي اتحاد خو تاسو کوئ خیر زه هغه خبرو طرف ته ځم خیر په اول کې مو ویل چې دې خبرو ته تګ نه دی پکار یعنې که زه په اتحاد باندې رالم تاسو د شیعګانو سره اتحاد وکړو تاسو لکه بس پرې دا خبرو ته نه ځم ځکه خبرې لږې شارکي ډېرې کچه دي هغه طرف ته نه ځم بله خبره مولوي صاحب وایي چېرې په مباحاتو کې گنجایش شته دی مولوي صاحب دا مباحات دي چې الله وایي الرجال قوامون علی النساء او جمهوریت او اکثریت وایي چې ښځه حاکمه جوړېدلی شي قرآن وایي لا تأکلوا الربا حاکمیت او اکثریت وایي چې نه ښځه چې کوم ده سود چې کوم دی دا جایز دی او حلال دی دا مباحات دي مولوي صاحب دا خو اصول دي مولوي صاحب دا کفر دی دغې ته د قانون درجه ورکول دا کفر دی بله خبره حکم بالاکثریت ما خبره روانه کړې وه په دې خبره باندې چې مسلمانانو د جمهوریت چې کوم ارکان دي 8 ارکانو د جمهوریت هغه ما ټول د قرآن سره متصادم ثابت کړل په هغې کې یو حکم بالاکثریت و حکم بالاکثریت باندې ما سره دا کتاب دی دا کتاب چې کوم دی نو د مولانا ذوالفقار احمد نقشبندي صاحب کتاب دی دا ډېر یو لوی سړی دی هغه وایي قرآن کی تلوار جمهوریت کے آر پار دو قرآن تور او د جمهوریت نه اخوا دی خواتلی ده دی وہی کثرت کے نجس نظریے کو قرآن عظیم الشان نے ریجیکٹ مسترد کر دیا ہے قرآن عظیم الشان 26 مقامات پہ کہتا ہے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون پھر 19 مقامات پہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ بے ایمان ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون 69 مقامات پہ اعلان کرتا ہے کہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں واکثرهم الفاسقون اس کے ساتھ ساتھ 5 مقامات پہ خبردار کرتا ہے کہ اکثر لوگ ناشکر ہوتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر جھوٹے ہوتے ہیں
واکثرهم کاذبون اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں واکثرهم للحق کارہون اکثر لوگ اللہ کے نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں وان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون تو ایک دا استدلال غلط دے زمدان ذوالفقار نقشبندی سے دا استدلال کرے ذرا اعظم پاک آیاتونو باندې بل رکن د جمهوریت هغه حکم بالاکثریت چې اکثریت دا حکم دا اختیار شته چې هغه قانون جوړ کی ما په دې باندې آیاتونه رانیولي الله رب العزت فرمایي فالحكم لله العلي الكبير د فیصلې اختیار د قانون د جوړولو اختیار نه پارلمنت تشته نه عوامو تشته دا اختیار صرف او صرف الله رب العزت لري بل ځکه الله فرمایي سورۃ الشورى کې وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله سورۃ مائده کې الله فرمایي اف حکم الجاهلیت يبغون آیا دا خلک دا جاهلیت والا قانون لټي نه قانون به یوازې الله رب العزت په بل چا باندې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ظالمون فاسقون كفر بالطاغوت بارك الله فرمائي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت دا خلق چې کوم د الله د قانون نه علاوه د کفر قانون ته فیصله وړي الله رب العزت فرمایي دا طاغوت ته فیصله وړي وقد امروا ان يكفروا به دا الله د طرف نه حکم دا شوی دی چې د قانون لپاره د فیصلې لپاره د الله رب العزت قانون دے غیر اللہ قانون نہ دے بل دے کہ اللہ فرمائی وانزلنا اليك الكتاب بالحق فاحكم بينهم بما انزل الله الله وی قانون سازم زیما او قانون میرا لګره دے چې قرآن دے باغی باندې فیصله وکا بل دے کہ فرمائی انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس اے خلقو یقینا چې قرآن ما بطور قانون تاسو ترا لګره ز قانون سازم زما فیصله چلی کی زما په قانون باندې وکیږي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم د کفر فتوا درواله مريسم تو قرآن نه درواله وسه پوری دی یو آیات د قرآن نه دی پیش کړی دا عوام گوادي ټول آیاتونه الحمدلله ما خپل مدعا د قرآن نه ثابت کړه ما د قرآن نه دا ثابت کړه چې جمهوریت کفر دی فلا وربك لا يؤمنون الله وی هغه سړی مؤمن نشي کېدلی چې تر څو پورې دغه په منځ کې جګړه راشي او د خپل فیصله د الله قانون ته ونیسي دا سړی مؤمن نشي کېدلی او وختي دی په خپله دا اقرار وکړو چې زموږ عدالتي نظام چې کوم دی دا په کفري فیصلو سره دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة الله رب العزت فرمایي هیڅ مؤمن لره دا مناسب نه دي چې الله یو فیصله وکړي او د هغه فیصلې نه وروسته دله اختیار یو دی د خپل فیصله وکړي خپل قانون جوړ کړي الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الله فرمایي اختیار د فیصلې چې کوم دی دا یوازې ما لره دی د دې اختیار چې کوم دی بل چا نه نشته دی مسلمانانو ټول مسلمانانو ته الحمدلله ما خپل مدعا ثابت کړله او ما دا ثابت کړله چې د جمهوریت څومره ارکان دي څومره ستنې د جمهوریت دي چې په هغې باندې جمهوریت ولاړ دی هغه ټول د قرآن او حدیث او د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم خلاف دي او الله رب العزت دی دا مناظره زمونږ د بحث مباحثه د هغه خلکو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي دا دوه منټه به الله رب العزت